د جماعت اسلامی کسان بورڈ د صوبائی نائب صدر حاجی عبدالاکبر خان، ضلعی سرپرست اعلی حاجی یعقوب خان، نائب صدر کسان بورڈ ضلع چارسدہ اور ڈسٹرکٹ ممبر حاجی حلیم اللہ، د ضلع چارسدی د فروٹ اینڈ ویجیٹیبل صدر حاجی شہرون، د چارسدی شاپ کیپر صدر حکیم اللہ فوجی او د تاجر اتحاد صدر افتخار خان یو غونډه د ډي سي چارسدہ په دفتر کې شوې ده. د دې غونډې مشري ډي سي چارسدہ منتظر خان کوله. د کسان بورډ مشرانو د زمیدارو ستونزې ډي سي چارسدہ منتظر خان ته د هواري د پاره وړاندې کې چې پکې غټ غټي یو څو خبرې داوي چې په فروټ منډي او سبزی منډي کې د کمیشن ایجنټس د یو قانون او دایره لاندې کار کوي او خپل مرزي دي نه کوي او هر کمیشن ایجنټ د فوډ ډپارټمنټ سره رجسټریشن یقیني کړي او د کمیشن ایجنټ ډیل زمیدارو سره دی نو د زمیدارو نه دی د کمیشن د کټوته په مد کې خپل منمانی هم ختم کړي. ډي سي چارسدہ منتظر خان د زمیدارو او د منډې د اړتیانو خبرې وریدي او بیا په متفقه تور باندې دا فیصله وکړه چې کمیشن ایجنټ سره به قانوني اجازت نامه ضرور وي او کمیشن ایجنټ په د زمیدارو نه د مال په خرڅ کې صرف 2% کټ کوي، د دینه زیات بنه کټ کوي او په منډې کې ناس کمیشن ایجنټ به د دې خبره هم پابند وي چې د بوله پرچبا زمیدارو ته په مقابله ورکي او زمیدارو ته به داغه د مال د رقم ادایګي هم په 3 ورځې کې دننه کوي بغیر د سوجي بعد د زمیدارو په مال کې چوټ ناخلی او په منډه کې د زمیدارو تر 100 کیلو پورې د شاپر د خېجولو کوزولو مزدوري با صرف 2 روپے فی شاپر وی. زمیدارو او کمیشن ایجنټس د ډي سي چارسدہ منتظر خان په دې خبرو باندې خپل رضامندي ښکارا کا. د جماعت اسلامی د کسان بورډ مشرانو حاجی عبدالاکبر خان او حاجی یعقوب خان د زمیدارو د پیښو ستونزو او د دې غونډې د فیصله حواله سره چارسدہ ټي وي سره د خبرو اترو په وخت باندې وویل چې زمیدار له پرچا نه ورکوي دغه والا چې لاړ شو نو موږ له پرچا نه خو کمیشن ایجنټ چې کوم دا رجسټریشن به د دوی لازمي دا به دغه کیږي او دا کوم په دغه چې ډي سي صاحب وکړه نو دا د ټول دغه لپاره دا 100%
دا د جماعت اسلامي د کسان بورډ یو غټه کارنامه ده چې د زمیندارو دا مسلې په افهام او تفهیم سره حل کا. انعام جی 410 ټي وي ډي سي دفتر 410